د اختر نه مخکې یو ورځ را روانه ده چې هغې ته عرفه ویلی شي. د الله تعالی لاک لاک شکر دی چې هر کال به دا مسله وه عرفه نن ده که سبا ده، عرفه نن ده که سبا ده. الان کې شریعت ویلي دي چې د عرفې روژه ده د 9 ذوالحجې روژه ده. د هر ملک خپله ورځ ده، بس چې 9مه ورځ د دې کله راغله او سبا د اختر ده، نو نن یې 9 ذوالحجه ده، په دې ورځ روژه نیسه. او الحمدلله څه کال د سعودي او د ټول فعال پاکستان ټولو یو ورځ اختر دی، عرفه به هم د دی یو وي. زمونږ استاسو د عرفې د 9 ذوالحجې روژه دا د 9 په ورځ باندې راځي. رسول الله مبارک ابو قتاده رضی الله تعالی عنہ روایت کوي، وی رسول الله مبارک فرمایل چې امید د دې خبرې ساتمه چې کوم کس د عرفې د ورځې روژه ونیسي، الله تعالی بدل د دې په برکت سره د یو کال د تیر شوي یو د آینده کال ګناهونه معاف کوي. څومره زیات ثواب دی. مونږ خو پاسو که کینو نو خامخا چا پسې خبرې کوو، سترګې غلط استعمالیږي، څومره ګناهونه کوو او د دې ورځې روژه په اخلاص سره ونیسو، امید د الله ده. رسول الله مبارک فرمایي چې الله ورته څوک ګناهونه معاف کړي. نو د 9 ذوالحجې روژه خامخا خپلو کورونو کې زنانه په دې کې تکړه وي، هغوی ته مو وایو د شروع په ورځ زموږ اختر دی او په 9 په ورځ باندې چې ده نو زموږ د عرفې روژه ده او حاجیان به چې ده نو هم د عرفات میدان ته ځي چې موږ ورسره روژه ونیسو.